فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. دا صدقه فطر چې دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم په امت مسلمه کې چې کم مالدار طبقه ده پاغي باندې واجب کړی ده. د دې صدقه فطر د ادایګۍ دوه حکمتونه نبی علیہ السلام بیان کړی دي. نمبر 1 طهرا للصيام من اللغو والرفث. د روزي په حالت کې د انسان نه خامخا د خلینا لا یعنی خبري وشي، د بدن نه لا یعنی افعال د عیاشۍ څخه خبرې سلیدل قتل، لاسونه غلط استعمال شي، سترګې غلط استعمال شي یا جبه غلط استعمال شي. نو هر قسم لا یعنی فعل لا یعنی قول ددنه ادا شو، نو دا خو په روزي باندې اثر لړ کوي کنه. نو د روزي په اخره کې په امت محمدیه باندې د شفقت په بنیاد دی باندې صدقه فطر واجب شو چې کله انسان دا ادا کړي نو د روزي باندې چې د بد اعمالو کما بد اثر پریوتی هغه وسره الله ختم کی. طهرا للصيام روزي وسره الله پاکي کی. وطعمه للمساکین. دویم حکمت دا دی چې کله انسان صدقه فطر ادا کی نو دا د غریبانو خلکو د پاره د رزق سبب وګرځيږي. مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دی ليكون قوتهم يوم العيد مهيئا تسويه بين الفقير والغني. دا اختر په ورځ باندې چې یو مالدار سړی او داغه بچو ته کم اسباب او کم نعمتونه مهیا وي، نو د صدقه فطر په برکت سره د غریب سړی بچی ته هم هغه قسم نعمتونه مهیا شي میلو شي. نو په دغه ورځ باندې د الله چونکه د ضیافت او د مهمان نوازۍ ورځ ده، نو مالدار سړی ته حکم دی صدقه فطر ادا کړي چې غریب سړی هم د مایوسۍ شکار نشي، چې خپل بچی له کپړې نشي اغسته، هغه شان طعامونه خوراکونه نشي ورکول کم شي او مالدار سړی کوي. نو مالدار باندې صدقه فطر واجب کو چې غریب سړی هم خپل بچو ته هغه قسم خپل کپړې واخلي، هغه قسم خوراک وته ورکي چې یو غریب سړی بچي هم د مایوسۍ شکار نشي په دې ورځ باندې. نو دا دوه حکمتونه به کې خصوصیت سره ذکر شو.